عزیزانو نن به دو موضوعګانې مونږ بیانو. اوله موضوع د هجرت شروع وا او انشاءالله یو 10 منټه به بیا خبره په ختم نبوت باندې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه مبارکه ته نږدې شو نو یو یهودي आवाज وکړ. هغه د کوټې چت ته ختلی ټک نه غرمه وه چې دواړه یاران د مدینه مبارکه په حدودو باندې داخل شو. نو یهودي ولیده او کم صحابه او کم د مدینه خلق چې وو هغې نبي علیه السلام لا نه ولیدلی، هغې کورونو ته تلي وو. نو دا د کوټې په چت آواز کوي، ای خلقو، دغه یهودي آواز کوي، ای خلقو، د چا د پاره چې تاسو دا دومره ورځې انتظار کو چې تر غرمې پورې به وله تاسو ناست وئ په نمر کې، هغه دواړه کسان ما ولیده چې په پلانکۍ علاقې سره را روان دي. بس د مدینې خلقو په کورونو کې دا آواز اورېدلو چې د کورونو نه راووته او رامنډې شروع کړې. هغه مسجد قبا ته چې دلته جماعت نه و، د یو صحابي کور دی، سعد بن خیثمه رضی الله تعالی عنہ کورو. هغه کور اوس نشته لیکن هغه ځای اوس هم شته. په مسجد قبا کې چې امام ودرېږي د هغه ښي طرف ته په هغه ګوټ کې دغه ځای کې د سعد بن خیثمه رضی الله تعالی عنہ کور. دلته د هغه خپله کمره وه. نبی علیہ السلام مسجد قبا ځای ته راورسېد. مدینې والا خلک د مسجد نبوي د ځای نه د اطرافو نه یو لوی لښکر را روان شه او ټکه نه غرمه ده. خلکو خوب به کو دغه ټیم کې، خوب هم پرېښوده، کار او کسب هم پرېښوده او رامنډې والې نبي علیه الصلاة وسلام ته د استقبال دپاره. نبی علیه الصلاة وسلام هلته انتظار کوي. د پیر ورځ ده، یعنی د ګل ورځ ده، او نبی علیه الصلاة وسلام هلته کې د سعد بن خیثمه رضی الله تعالی عنہ په کور کې دیره شه او مېلمه شه. دا لوی د سعادت خبره چې پیغمبر د چا په کور کې شپه تېروي او روټۍ خوري. نبی علیہ الصلاة والسلام تشریف فرما دے او فرمایل دلته جماعت جوړو. جماعت جوړ شه، هغه نقشه کېښودلی شوه، مکمل عمارت لا نه دی شوی. 4 ورځې نبی علیہ السلام په دغه ځای کې تېرې کړي او نبی علیہ السلام فرمای دا د اسلام اول جماعت دی. نبی علیہ السلام فرمای چا چې په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړه دا گویا لکه ده ته به الله رب العزت د عمره اجر ورکوي، د عمرې اجر میلاویږي په 2 رکعاتو نفل صلا. نبی علیہ السلام را روان شه، 4 ورځې تېرې کړي. اوس مدینې مبارکې میاشت ته راځي، کم ځای کې چې بنو سالم یو قبیله ده، دا د مسجد قبا نه لږه فاصله کې دی، تقریبا 10-12 منټه. هلته چې را ورسېده د ماسپښین د مونځ وخت داخل شو. نبی علیہ السلام وفرمایل دلته مونځ کو، د جمعې ورځ ده، مسلمانه
الته کې یو میدان وړوکی غوندې الته نبی علیه السلام کوشه او د جمعې جمع یې ورکړه صرف او صرف 100 صحابه ورپسې ولاړو ځکه نبی علیه السلام اولې تازه ورځې دي 5مه ورځ شوه نبی علیه السلام جمع ورکړه د جمعې هغه نوم جمعات دی مسجد جمعه الله پاک دې ټول ولا بوزي هغه ځای باندې اوس جمعات جوړ دی دې عاجز بندم پکې نفلونه کړي دي خو د هغه ځای خپل یو کیفیت کم ځای ته چې ځي او پیغمبر علیه السلام راغلی قسم په الله د هر یو ځای خپل یو کیفیت نبی علیه السلام جمعې جمع ورکړه نبی علیه السلام را روان دی په لاره راځي مسجد قبا نه مدینې مبارکې ته مزل ډېر دی تقریبا نیمه ګنټه 35 منټ مزل دی نبی علیه السلام خبر په مدینه مبارکه کې خور شوی و د اول نه خو چې پته ولګېده چې نبی علیه السلام په اوښې باندې سور دی قصوا باندې او را روان دی نو ماشومان قوسو ته بوډاګان قوسو ته راووتل زنانه بره کوټو چتونو ته وختې استقبال کوي د نبی علیه السلام هر یو صحابي عرض کوي د الله پیغمبره زما کور ته راکوشه د اوښو نه راکوشه زما میلمه شه نبی علیه السلام فرمایي لا دعوها فإنها مأمورة زما دا اوښه پرېږدئ دې ته امر شوی دی کم ځای کې چې د الله خوښه شي هلته به دا اوښه پخپله کیني را روان دی نبی علیه السلام په زرونو خلک شاته مخکې په چتونو باندې زنانه د استقبال دپاره ولاړې دي نبی علیه السلام را روان دی مسجد نبوي ځای ته چې را ورسېد دلته کې اوښه کېناسته بیا پاسېده بیا لاړه د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخې ته کېناسته نبی علیه السلام او فرمایل چې بس د اوښې هغه امر چې الله و هغه دغه ځای دی ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته داخل ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ورته عرض کوي د الله پیغمبره تاسو به دویم چت کې اوسېږئ زه به لاندې اوسېږم کم عشق دی دا نه وایي چې لاندې اوسېږه فرمای بره اوسېږه وجه دا ده چې پیغمبر اوچت دی امتي ښکتی نبی علیه السلام ته به خلک راتله د اطرافونه بیعت به یې کو ایمان به یې راوړه نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي تکلیف ډېر دی زه به واپس لاندې راکوشم تاسو به راوخېږئ ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ورته عرض کوي د الله پیغمبره صحیح ده زه به بره وخېږم استقبال څنګه استقبال شوی دی په مخ د ځمکه داسې استقبال د یو باچام نه دی شوی او نه به وشي څنګه استقبال چې د پیغمبر علیه السلام شوی دی او استقبال به ولې نه دغه استقبال د نبی علیه السلام د وفات نه بعد هم د یو صحابي کېږي په وجه د صرف د نبی علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام وفات شه بلال رضی الله تعالی عنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته کېناست او ورته عرض کوي یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زه چې چا پسې راغلی وم نن هغه په دنیا کې نشته مدینه مبارکه کې نشته وفات شه ما پرېږده چې زه لاړ شم فرمایي شام ته لاړو ډېرې ورځې تېرې شوې نبی علیه السلام ورته یو ځل په خوب کې راغی وی یا بلاله ستا دومره مینه چې اوس زما ته راځیم نه بلال رضی الله تعالی عنه چې سار را پاسېد صحابه ولا انتظار کی چې مونږ ورسره میلو شو چې مونږ ورسره میلو شو هر یو صحابي کوشش کوي
بلال رضی الله تعالی عنہ دومره موته بعد راغلی چا سره لاس نه میلاوی ډایرک نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک ته ورسېد او پرې راپرېوت او وی الفاظ وی د الله پیغمبره زه نن بلال راغلی یم ډېر صحابه تمنا کوي چې مونږ ویل چې کني مونږ سره به میلاویږي لیکن مونږ سره نه میلاوېد د چا دپاره چې غلام شوی دی د چا دپاره ټوله ځواني هیره کړه د چا دپاره هر څه قربان کړه وی هغه پیغمبر نن نشته د الله پیغمبره زه خو راغلی یم ولې ملاقات دپاره په دې کې صحابه راپاسو او اذان ټیم دی یو ورته عرض کې اذان وکړه بل ورته وایي اذان وکړه هېڅوک د چا خبره نه مني په دې کې حسین او حسن رضی الله تعالی عنه ورته راغله او ورته وایي فرمیل بلال رضی الله تعالی عنه مونږ خو پېژنې مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام المسیح زمونږ د وجې نه مونږ درته سوال کوو چې اذان وکړه وی بچو ستاسو سوال نشم رد کولی اذان به وکړمه مسجد نبوي کې ودرېد هغه مؤذن خانه اوس هم شته الله پاک دې مونږ او تاسو ته بار بار وښیي بلال رضی الله تعالی عنه ودرېد او الله اکبر چغه یې کړه هغه استقبال چې د نبی علیه السلام په ژوند شوی دی هغه استقبال اوس د وفات نه بعد کیږي زنانو کورونو چتونو ته وختې فرمایي بله کوټو ته وختې ماشومانو په کوڅو کې رامنډې والې سړو رامنډې والې یو زنانه هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د عشق او د محبت خپل بچی په غېږ کې نیولی مسجد نبوي ته رامنډې وایي ویله بلال رضی الله تعالی عنه راغلی او اذان کوي بلال رضی الله تعالی عنه اشهد ان محمد رسول الله الفاظ وی بیهوشه را پریوځي هغه ماشوم د مور په غېږه کې دی او آواز کوي مورې بلال خو راغی هغه پیغمبر به بیا کله راځي ورک شوی بلال را پیدا شه زمونږ پیغمبر به کله راځي ورته فرمایي بچیا هغه پیغمبر وفات شوی هغه نه راځي خو بلال رضی الله تعالی عنه نن راغلی دی زما مقصد دا و چې د پیغمبر د استقبال او د مینې تپوس که تپوس کې مسلمانه د مدینې والو نه تپوس کوه که د نبی علیه الصلاة والسلام د عشق تپوس کې مسلمانه د مدینې د صحابهو نه یې کوه او که د نبی علیه الصلاة والسلام چې خپله زندګي په غلامۍ کې تېره کړه که تپوس کې د بلال رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوه خو افسوس مسلمانه نن زما په پیغمبر باندې قسمه قسم تهمت لګي مسلمان کې غیرت ختم دی که کم غیرتی پاسېږي ظالم او جابر یې نه پرېږدي که کم د نبی علیه السلام تپوس ولره پاسېږي ظالم او جابر یې نه پرېږدي مسلمانه یاد وساته الله دې ونکي د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې چې څوک ګستاخي کوي او ما او تا ما پرېږدو او زما او تا پې وس رسېږي او ته ترې تپوس ونه کې ته پې مرغړ باندې ونه درېږې مسلمانه په خپل ایمان ویریږه زما په پیغمبر په شان کې چا ګستاخي نشوه کولی ایوب رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېږي څه به یې چې پاخه که نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې راولېږل نبی علیه السلام به چې خوراک وکړه هغه به واپس ور ولېږل چې بس زما روټۍ پوره شوه ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه به کاسې ته وکته چې زما د پیغمبر د کم طرف نه خوراک کړی دغه طرف نه به خوراک کو بل سایډ نه به خوراک نه کو او فرمای و یو ځلې نبی علیه الصلاة والسلام ته خوراک ور ولېږه په هغې کې پیاز اچولی و خو دا پیاز پخه شوي نه و دا بیا بوی کې چې لږ کچی نبی علیه السلام وفرمایل دا زه نه خورم
ځکه چې ما سره ملائک راځي ما ته وحی راځي هغې ته د دې نه تکلیف میلاویږي دا نه دی چې ما او تا ته جایز نه دی ما او تا ته جایز دی ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه قسم وخوړه چې د نن د ورځې نه بعد به زه پیاز نه خورم ولې زما پیغمبر نه دی خوښ زه ولې وخورم او فرمای یو شپه ده وی مونږ ټول اوده یو وی په خوب کې مونږ ته پته ونه لګېده نبي علیه السلام لاندې تشریف فرماتی مونږ بره یو د کجورو د پاڼو نه چت جوړ شوی خاورې پې اچولې شوې هغه به څه چتي وی اوبه توی شوې وی چې اوبه توی شوې یخني وه وی مونږه بیبي او زه راپاڅېدم او مونږ هغه خپله شړۍ چې مونږ پکې پټېدو هغه مو راواخیست او په چت باندې شروع شو اوبه مو په هغې وچې کړې زمونږ یخني م کېږي لیکن چت مو وچ که زمونږ هغه شړۍ کمبل چې مونږ پکې پټېدو هغه ټوله لونده شوه وی مونږ ویل چې هسې نه چېرته چت نه سوری ونه شي او زما په پیغمبر لاندې پرې نه وځي چېرته د خوب نه ونه وځي داسې محبت ای مسلمانه قسم په الله که داسې محبت یاد وساتئ مسلمانه د ټولې دنیا اولیاء مفتیان علما قاریان بزرگان را غونډ کا یاد وساته مسلمانه دا ټوله دنیا یو طرف ته کا دا بزرگان اولیاء د صحابي په یو آداب پسې نشي رسېلی صحابي هغه چې قدم مبارک یې ایښودی او د هغه د خپو لاندې هغه خاوره هغه پله لاندې پاتې شوي موږ ټول په هغې پسې هم نشو رسېلی د وجود مبارک دا مبارک نه خو مبرا خبره چې په هغې پسې هم نشو رسېلی نو نبي علیه الصلاة وسلام هلته وخت تېرو او کافر به راتله ایمان به یې راوړه هلته کې قافله جوړه شوه او د دغه ځای نه نبي علیه الصلاة وسلام یو قوم یو امت یې جوړ که او کوي او په دې قرآن او په خپل حدیثو مبارکو باندې تیار که دویمه موضوع ختم نبوت په باره کې انشاءالله که آینده جمعه بیا ټیم و نو د نبی علیه السلام سیرت به بیانو چې نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې څه واقعات راغلي او د پیدایش نه بعد څه واقعات ختم نبوت څه ته وایي دلته مخامخ دا پوسټر چلی لګېدلی دا ما لګولی ما دا اول پړاو کړو دا چا راوړو ما که سیاسي پارټۍ نوم پکې وي دننه جومات کې نه لګو بهر به لګو خو په دې کې الحمدلله د سیاسي د یو پارټۍ نوم نشته او دا زما وستا عقیده ده او ایمان دی نو ما وی چې خپله عقیده او ایمان د جومات په حصه کې لګوم چې هسې نه چې سبا الله دې اونه کې قیامت په ورځ ووایي چې ای زما امتی تا زما د ختم نبوت هغه کاغذ د جومات نه بار ولې لګو زما ختم نبوت خو په قرآن کې الله لګولی او تا د جومات نه پوسټر بار ولګو نو سیاسي پارټۍ یو نوم پکې نشته ځکه مې دننه جومات کې ولګو او که د سیاسي د پارټۍ یو نوم پکې وی د سړي نوم هم پکې وی بهر مې لګو هغه دیوال باندې مې بیا لګو نو اصل کې غلام احمد قادیانی دا د هندوستانو دا انډیا کې اوسېد په 1835 کې دا پیدا شو د ده د پلار نوم و غلام مرتضی دی پلار په 1857 کې چې کله انګریزانو په مسلمانانو حمله وکړه لکه انډیا کې افغانستان کې دا پاکستان دا ټول یو هندو نو دی غلام مرتضی د قادیانی دا پلار د 50 آسونه انګریزانو ته ورکړي
دا مو چې دا غلام احمد قادیاني کوي دا ډېر ښه سړی و د پلار که دا مردار و نه خو حسین کافر دی دا پلار به ډېر ښه و دا پلار هم د ده نه زیات لعنتي و نو ده 50 آسونه ورکړي وو انګریزانو ته بیا دغه بچی راغټېده انګریزانو دا په خپل اعتماد کې واخیست او د باندې لاس والو دا یې تیارو نو چې کله یې تیار که نو په 1882 کې د ختم نبوت دعوه وکړه نعوذ بالله من ذلک وی زه پیغمبر یم او یوازې د پیغمبر نه مهدي وی هغه م زه یم دا دعوه یې وکړه په 1889 90 په دې کې بیعت شروع کړ د خلقو سره دا قادیان دا په هندوستان کې د علاقې نوم دی نو بیا یې بیعت خلقو سره شروع کړه چې زه پیغمبر یم بیا 1908 کې دا خنزیر مردار شه په باتروم کې په بهر ملک کې یا برطانیا یا بل ملک خو په دغه ملک کې غالبا برطانیا وه په هغې کې دا مردار شه په باتروم کې نو خبره مې دې پورې کوله چې دا تاریخ مې دلته مختصر بیان که چې تا ته پته ولګي چې د ده شجر نسب هم خنزیر را روان دی دا ونه وی چې که یوازې دا پکې و د شجر نسب د اول نه پلیتو انګریزانو خپل کار وکړه د ده یو مورید پیدا شو هغه په پاکستان کې هغه خپل خنزیرتوب کوو دی چې کله غلام احمد قادیانی مردار شه نو دکې 2 پرټۍ جوړې شوې یو په انډیا کې پاتې شو یو لاهور ته راغله نو دا لاهور کې د پاکستان کې چې کومه پارټي ده دې ته احمدیه وایي دغه پارټي نن سبا په ټوله دنیا کې تقریبا 2 کروڑه پورې خلک دي کم او بیش دا ټول قادیانیان دي 2 کروڑه پورې دی احمدیه پارټي چې کومه ده دا ډېره تیزه روانه دی ولې دی شی ډېر لګوي پیسه نو دی دغه کار شروع دلته کې په 1974 کې عنایت الله شاه بخاري رحمه الله دغسې مفتی محمود صاحب رحمه الله دغسې نورو علماو پرچار شروع که مفتی محمود صاحب رحمه الله په اسمبلی کې ودرېد عنایت الله شاه بخاري رحمه الله د کراچۍ نه شروع وکړه په عوامو کې جلسې شروع کړې نو چې یو پارلیمنټ کې دننه نو یو بهرو خلقو ته عقیدې جوړې کړې لنډه دا چې کافر ثابت کړ دا کافر شو په پاکستان عین کې حالانکه کافر خو چې څنګه نبوت دعوه کړې کافر خو نن سبا خو دې الله مونږه معاف کړي د هر چا خپل عین دی خو قرآن و حدیث عین دی بس کنه نو دا کافر ثابت شو زما مقصدی خبره دا د مسلمان تاریخ مې چې بیان که مقصد ته راځم زمونږ او ستاسو په یونیورسټو کې دا ینګ الکان او جینکې دی ته باقاعده پرچار ډېر زیات کیږي نو دیس غریبانو سره دنیاوي تعلیم وي خو اسلامي تعلیم ورسره نه نو دی دوکه کوي او یونیورسټو کې او کالجونو کې قادیانی توب ډېر تیزۍ سره روان دی دی ته پیسې م ورکوي نبي علیه السلام دی ته فتنه ویلې ده او دی ته تورسرې م ورکوي نبي علیه السلام دی ته فتنه ویلې ده او دی ته ویزې م ډېرې اسانې میلاویږي د لندن د کم ملک چې غواړي ورکوي نو مسلمانه دې نه مخکې دله بله خبره وکړم زمونږ او ستاسو په دې کاکشالو علاقه کې هم قادیانیان شته دا ونه وایي چې کنې مونږ ټول پاک یو مونږ خو الحمدلله پاک یو زمونږ په دې کاکشالو کې شته دي قادیانیان دي زما استاد سره په اول سب کې ودرېږي مونږ ته خبر نه ما تم نه دی معلوم ماله د ختم نبوت یو امیر خبره کړې وي ما ته کور معلوم دی چې دغه دی نو مسلمانه دا زما استاد اولاد دا چې په دې پوه نه کو نو دی یو بله خبره کوي وی اصل کې اول دا خبره یاده کوي
په رسول او په نبی کې فرق څه دی؟ فرق دا دی چې رسول دې ته وایي چې الله رب العزت را اولیږي د نوي شریعت سره، یعنی قرآن ورکي. داود علیه السلام ته زبور ورکړی و، دې ته رسول وایي چې نوی شریعت ولا ورکي. نبی دې ته وایي چې کم پیغمبر تیر شوی وفات شوی یا ژوندی وي د هغه په هغه دین باندې لګیا وي و خلقو ته دعوت ورکوي، هغې ته نبي وایي. دی خنزیرانو څه چل وکړه؟ دی وایي مونږ خو رسول نه دی خو نبي دی. ګوره اوس دې ځای ته د چا ذهن رسي چې د دین نه ناخبره؟ نو مونږ ورته وایو چې قرآن کې الله رسول ځان ته ذکر کړی، وما محمد الا رسول، لیکن نبی ولا ځان نه ذکر کړی، خاتم النبیین. اوس چې څوک د قرآن نه خبر نه وي نو هغې به څه جواب وکړي؟ ورته ووایه چې دلته کې الله خاتم الرسول نه دی فرمایلی، خاتم النبیین. نه رسول راتلی شي بل نه نبی راتلی شي. او په حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي لا نبی. نبی علیه السلام خبره مبارکه واضحه کړې، زمونږ د یونیورسټونو جوان تور سرې ولا کانې په دې دوکه کړي وی رسول نشي راتلی خو نبی راتلی شي. نو مسلمانه غوره دا عقیده ده، په دې باندې د مسلمان او د کافر فرق کیږي. خو دغه ظالمانو دومره زور لګولی خدي یو بل کار شروع کړ. اول دله یو واقع بیانو مختصر. مسلمه کذاب د چې کله د نبی علیه السلام په وخت کې د ختم نبوت دعوه وکړه، حدیث مبارک ګډ دی مختصر یې درته ویل. نو دا په یمن کې و، دا مدینې مبارکې ته هم راغلی و، نبی علیه السلام دعوت هم ورکړی خو لیکن اوی نه مونو ده. نو د خپل لښکر تیار کړو کم او بیش 40,000 کسان وسره. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ د ام عمار رضی الله تعالی عنہ زوی و، دا را روانو. دی ظالم اونیو، دی وپېژندو چې دا خو صحابي دی، خبیب رضی الله تعالی عنہ دی. نو ورته وایي چې ته ما پیغمبر ګڼې؟ خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زه دې کذاب ګڼم، دروغجن یې، زما پیغمبر مبارک وفات شوی دی. نو حکم یې جاری کړ چې دا یو لاس ته کټ کا، یو لاس مبارک ته کټ کا. بیا یې ورته وایي چې ما پیغمبر منې وی کذاب دی ګڼم. بیا یې ورته حکم جاری کړي دا بل لاس مبارک ته کټ کړي، بل هم ته لنډه دا چې ټوټې ټوټې کړي شهید کړي. مسلمان خبیب رضی الله تعالی عنہ خپل ځان په قرباني کړ. مسلمان ته د لوږې د وجې نه دین پرېږدي او قدیاني کېږي. اوس په دې چرسدې کې بېشمېره کورونه د لوږې د وجې نه څه کېږي؟ قادیانیان کېږي. وي موږ ته د میاشتې 1 لک روپۍ راکوي نو زموږ کور خرچې روانې دي، نو موږ دین څه کوو؟ نو مسلمانه تا ته د خبیب رضی الله تعالی واقع موجود ده که نه؟ مړ دې شي که نه؟ او د لوږې د وجې نه قسم په الله که څوک مړ کېږي. الله فرمایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. والله فرمایي زه تاسو ته رزق درکوم، لا نسألک رزقا، زه تاسو نه رزق نه غواړم. الله وعده کړی چې رزق زه درکوم، خو یا وچه روټۍ یا نرمه روټۍ یا ترکارۍ سره یا د بغیر د ترکارۍ نه. نو ته ولې قادیاني کېږي؟ خو دا خبره اصل کې دا د مونږ د خپل دین هم نه خبره. الله پاک دې مونږ او تاسو د قادیانانو نه بچ کړي، والله دې مونږ او تاسو ته وساتي. یو مسله مې کوله، هغه دا ډېره عجیبه مسله ده. مسله دا ده چې مونږ دا وایو چې دا شیطان د ملائکو استازو. علم یې و، انکار تی نشته، خو استاز یې و. دا به په ټالۍ سورو چې داسې یو ټالۍ به یې وویله نو داسې به ملائکو ته سبق وښودو، او چې بیا به یې داسې ټالۍ وویله نو بیا به یې دې خوا ملائکو ته سبق وښودو. دا مسله څنګه ده؟ هسې یو چې ته ټالۍ ووښې که نه وخت ولاړ شي نو په دومره ټایم کې ته چا باندې سلام نشي اچولی، خو واپس راځي او ته پکې سبق ښودو. او بیا چې دې خوا راغی وی بیا به سبق ښودو. نو وی 1500 کاله د سبق ښودلی. دارالعلوم دیوبند فتاوا
هغې کې لیکلي دي وی دا خبره منګړت ده. تقي عثماني صاحب په خپله فتاوه کې لیکي چې معتبر روایت په دې اډو شته نه، ځکه چې ملائک هغه چاته محتاج نه دي په علم کې، هغه صرف الله ته محتاج دي. او تا شیطان لعنتي راوستو ته ملائکو استاذ دی. دا خبره کوم موږ په معاشره کې، حالانکې دې هېڅ حقیقت نشته، دا دروغ دی. دا خبره مې ځکه وکړه دا بل ځای کې ناست وم او یو کس دا خبره وکړه 1500 کاله شاګرد ته استاد جي خلک وایي 1500 کاله او د نورو نه مې اورېدلي. والک عالم نه انکار مونږ نه کوو، هغه قرآن چې څه بیان کړي دی هغه مونږ منو، خو دغه خبره چې دا د ملایکو استاد او د دې هېڅ حقیقت نشته، دا د دروغ دي د ځان نه خلکو ویلي. حواله مې دله درکړه دارالعلوم دیوبند فتاوه لیکلي دي. الله پاک دې مونږ او تاسو د داسې منګړتو خبرو نه بچ کړي. دا 7 ستمبر دغه د پوسټر لګېدلی، دا زمونږ د عقیدې خبره ده. په قصه خوانۍ کې به شروع کېږي د ماسخوتن د مونځ نه بعد، او کوشش وکړو چې لاړ شو. کتلی نه شي د ماسخوتن د مونځ نه مخکې لاړ شه، یو قرصۍ خو به سمه کې که نه قدام نه شي کولی، هلته به شربت تیاری مړه یو 100 روپۍ خو پکې واچوه. دا ګوره د ختم نبوت خبره ده. نو پکې ورشه یو قرصي خو به سمه کې که نه یو 100 روپۍ پکې واچوه، یو 10 پکې واچوه چې شربت پې وي خلک سکي، طالبان به راځي خلک به راځي سکي به ستا هم د ختم نبوت په دې جلسه کې اوس ستا حصه وشوه. الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي. دعا کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله څنګه مینه چې د صحابه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره دغسې مینه محبت زمونږ پیدا کړي. یا الله د ختم نبوت کې چې څومره زمونږ علما عوام یا الله رونه منډې ترړې وي، یا الله دی په دنیا او په آخرت باندې قبول کا. یا الله زمونږ دا ټوټه پوټه خبرې د ختم نبوت په باره کې یا الله دا په خپل دربار کې په لویو خبرو باندې منظور کا. او یا الله دا اوریدونکو چې چا واورېدي یا الله دا په لویو اوریدونکو باندې قبول کا. یا الله څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کا، څوک بیماران وي بیماري په شفا بدله کا. یا الله څوک قرضدار وي یا الله قرض د غیب و خزانو نه پوره کا. او یا الله د منګړتو خبرو نه یا الله زمونږ محافظ شه، یا الله مونږ حفاظت وکړه. او یا الله خاص کر د مجاهدینو ناصر و امداد شه. یا الله په فلسطین کې د مجاهدینو حماس ولا یا الله ناصر و امداد شه. یا الله مونږ وینو مونږ ګورو یا الله ان شاء الله یهود په تختیدو دي. یا الله څنګه د امریکا په افغانستان کې ذلیل او رسوا کړه، یا الله زمونږ تر وړاندې یا الله دغسې دغه یهود و یا الله دغه امریکا ذلیل او تباه کا. یا الله رسوا او ذلیل کا. او ان شاء الله یا الله فتح به د مؤمنانو وي، خو یا الله زمونږ په ژوند باندې دغه فتح مونږ ته وښایه. یا الله دغسې د کشمیر مجاهدینو ناصر و امداد شه. او یا الله چې څومره علما کرام یا الله د دې ختم نبوت د پاره منډې ترړې وي، یا الله په مال او په یا الله په عمر او په ټولو کې ولا برکت واچوه. یا الله خاص کر د دې ختم نبوت امیر مفتی ففلزی صاحب یا الله دغه عمر کې برکت واچوه. یا الله زمونږ ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کا. یا الله نبی علیه السلام څومره خیر دعاګانې غوښتي کې مو حصه وکړه، کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساته. وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا ذا الجلال والاکرام. وصلی الله علی النبی الأمی وعلى آله وسلم.